ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زه د دې ملګرو خواجه سره انتهایی مشکور یم چې ستاسو په دې پروګرام په دې موقع باندې دا هم د ایمان یوه نښه ده چې دنده د راتلو اجازت بیا د یو څو خبرو اجازت مونږ ته راکړه. محترمو، یو څو خبرې عرض کول غواړم، خصوصا د پنډال لپاره په آخره کې یو خبره دو دپاره یو 15 منټه به ماله راکئ. دا خبرې په ځان باندې درنې مه ګڼئ. مونږ الحمدلله مسلمانان پیدا شوي یو. رب العالمین زمونږ دپاره کلام هم را لیږلی دی، زمونږ دپاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام را لیږلی دی. عزتمندو لنډه خبره کوم، زمانه خبره اکثر جذباتي کیږي. هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام په رب کعبه باندې قسم چې هغې خپله وینه مبارکه د دین دپاره او د صحابه کرامو دپاره مسلمانه نن زما او ستا دپاره چې د جهنم نه بچ شو دې دپاره خپله وینه ورکړې ده. په رب کعبه باندې قسمه چې هغې خپل غاښونه مبارک د دې دپاره شهیدان کړي دي. په رب کعبه باندې قسم هغه پیغمبر د دین او د ناموس دپاره د قرآن دپاره هغې بېهوشه شوی دومره وینې توی شوي دي. نن محترمو ما او تا په غفلت کې یو. موږ ته ګناه نشته په دې دومره خبره، دې ته ګناه نشته، صرف او صرف ما او تا شیطان دوکه کړي یو. یو عهد کوم ډېر په عاجزانۍ دغه سره دا پټکې تاسو ته ټول ته په خپو کېږدم. عزتمندو، دا خلک د رب العالمین بندګان دي زمونږ په شانتي. هسې نه چې د قیامت په ورځ دو جنت ته لاړ شي موږ دوزخ ته لاړ شو. هسې نه چې د دوی په بې عزتۍ باندې رب ما او تا جهنم ته ولېږي. په رب کعبه باندې قسم پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي د جهنم د ټولو نه کمزوری عذاب دا دی چې هغې انسان ته بعد د اور پڼې په خپو شي او په سر کې به دماغ داسې خوټ کېږي لکه کټوۍ کې چې اوبه خوټ کېږي. نن د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ناموس دپاره موږ هېڅ ونه کړه. نن زموږ مسلماني دومره کمزوري راله. تاسو د پروګرام نه منع کوم، خپل پروګرام وکړئ، خیر دی، خو دومره سوچ پکار دی یاسې نه چې زه نن کور ته لاړ شم او زما سترګې پټې شي په کټ کې او زه اوده شم او زما سترګې بیا ونه غړېږي، غلې مې سترګې وغړېږي چې زه په قبر کې پروت یم. زما د رب باره کې ما نه تپوس کېږي، زما دین باره کې ما نه تپوس کېږي، زما د پیغمبر باره کې ما نه تپوس کېږي او زه بیا به سل پاس ورکوم. یو خبره یاد ساتئ، دا ژوند څوک ګرنټي نشي ورکولی چې زما سره څومره ساعت زندګي ده، او انسان به د قیامت په ورځ په هغه حالات کې پاسي په کم حالات کې چې دله مرګ راغی. هسې نه په دې مجمع کې موږ له مرګ راشي. ټول لپا د عهد وکړو، دا د توبه وباسو، د دې خلکو د زندګۍ سره دې لبې نه کوو، د خپلې زندګۍ سره دې لبې نه کوو. ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام ځان سره یاد وساتئ. هسې نه چې د شفاعت نه هغه بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د شفاعت نه هغه بیا بچ شو. هسې نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام زما او ستا د شفاعت نه انکار وکړي. د قیامت ورځ لویه سخته ورځ ده. آدم علیه الصلاة والسلام پیغمبر دی خو چې راشي وایي یا رب نفسي یا رب نفسي، ای ربه زما به څه کېږي؟ موسی علیه السلام وایي ربه زما به څه کېږي؟ ابراهیم علیه الصلاة والسلام د دین دپاره اور ته اتاو شوی دی، دغه پیغمبر وایي ربه زما به څه کېږي؟ واحد یو اواز به راځي د محمد رسول الله چې زما او ستا اواز به کوي یا رب امتي یا رب امتي یا رب امتي. دا امت چې د پیغمبر علیه السلام په سنتو پرېږدي، دا امت ما او تا ودرېږو چې یاره پلانې د پیغمبر علیه السلام ګستاخي وکړه، پراس د پیغمبر علیه السلام ګستاخي وکړه، هلکه بسکټ یې پر کې د پېټرول یې ماچوئ، حالانکې ما او تا څومره ګستاخ وي د پیغمبر. هسې نه چې دغه پیغمبر د دغې ګورئ شفاعت نه هسې نه چې بیا داسې خالی لاس پاتې شو. عزتمندو خواست کوم په عاجزۍ در سره وایم د دې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د پټکي خاطر وکئ. دا پروګرام اخرنی پروګرام وګڼئ. سوال کوم تاسو ته، رب العالمین ته توجه وکئ. هغه د قیامت نښې، هغه قیامت را روان دی. عزتمندو، د دې خلکو د عزت سره لبې مه کوئ، د خپل عزت سره لبې مه کوئ. په دې کې یوازې د دوی عزت نه زموږ هم عزت ځي، زموږ هم عزت ځي. قسم په خدای چې زموږ عزت ځي. زموږ د کلمې، زموږ د قرآن هغه هر څه، هغه شریعت پکې پېمانېږي. قسم په خدای که کافر هم داسې کوي.
عزتمندو مکوئ داسې سوال کوم عاجزانه درخواست کوم یم کمزوری یم ملګرو ته مې مخکې مې وویل که زه قسم وخورم قسم دا ټوله مجمع ناسته ده د دې ټولو مخکې قسم وخورم چې زه د دې ټولو نه زیات ګناهګار یم زه به په قسم کې حانس نشم زه دومره ګناهګار یم ستاسو ایمانونه ښه اعلی ایمانونه دي زموږ نوجوانان طبقه چې کله موږ اعلان کړی الحمدلله غیرت یې کړی دی زموږ سره به په دې خبره کې مضبوط ولاړ یې چې دا زموږ اخرنی پروګرام دی ولاړ به یې په دې کې به راسره مضبوط ولاړ یې چې زموږ نه به چېرې بیا داسې خطایانې ونه شي انشاءالله ولاړ به یې که نه پروګرام انتهایی په لنډ دغه سره راغونډ کوي د اهل محلې والا ته دوی ته هم تکلیف مه ورکوئ څوک په مریضاني څوک په ماشوماني دا خپل ویلیم هغه دومره کوي چې صرف دا پینډال اواز ورسي په آخره کې یو خبره کوم ستاسو د ټولو مشکور یم د دوی خلکو چې موږ ته به دې دومره مجمع کې او په دې سپیکر په دې باندې موږ له دومره اجازت راکړه الله پاک ما چې څه وي رب العالمین دې ما له او تاسو له د عملو کولو توفیق راکړي آخره کې چې دا څومره خواجه سره میلمانه راغلي دي ما دې ملګري ته وویل ستاسو نوم دی جی ملګری څه نوم دی وزیر صاحب هغه وزیر صاحب ته ما وویل جی دا میلمانه به اخره کې زما سره لازم کېږي موږ طلبا راویستو دغلته خو دلته چې ټیپ لګېدلی دغلته موږ ختم کوو داسې نشي کېدی د قرآن مجید بې حرمتي ده موږ د ښکته مدرسې ته جومات ته ځو مدرسه کې زموږ سره بیا خپل جدا ځای دی موږ هلته ختم کوو تاسو پروګرام به ورته ختم شي او دو به بیا راځي زموږ سره به د هغې ختم په دعا کې شریک کېږي او یو پیاله چای بس کېږي موږ له چې سم ټایم راکړو تاسو په امن سره انشاءالله تاسو ته به په امن سره دغه کېږي زموږ سره به صرف یو پیاله چای وڅښئ په دعا کې به زموږ سره شریک شئ او محترمو دا خبره واورئ د دې خلکو د عزت سره لبه مه کوئ هسې نه زما او ستا په خاندان کې څه به پاتې شي د دې خلکو پر یاد کما ورته لږ ورته واورېدو قسم دی د زندګۍ نه د سړي نفرت پیدا شي ځان ورته بادشاه ښکاره شي چې زه خو بادشاه یم بادشاه د دې خلکو د زندګۍ سره لبې نه کول د دوی سره تعاون کول خو د تعاون جدا جدا طریقې دي دا طریقې نه دي چې پیسې ونولم د دې باقاعده تپوس کېږي نو انشاءالله ټول به په دې خبرو متفق یو الله پاک دې زموږ ایمانونه زموږ جانونه زموږ مالونه محفوظ کړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام دې د قیامت په ورځ چې کوم شفاعت کوي زموږ نصیبه کړي نن چې موږ کومه توبه وباسو رب العالمین دا زموږ اخرنۍ توبه ده دا رب العالمین اخرنۍ پروګرام دی داسې توبه وباسو چې بیا به انشاءالله داسې پروګرام نه کوو نه به داسې پروګرام له زو که څوک کوي د دې پروګرام به مونږ مخالفت کوو ټول به داسې کوو که نه الله پاک زموږ توبه قبول او منظوره کړي